سلامونه ملګرو. عمران خان یو ځل بیا حکومت ته یو ډیر غټ چیلنج ورکو. د عمران خان چې کومه مذاکراتي کمیټي و، د عمران خان د مذاکراتي کمیټي او د حکومت د مذاکراتو دوه دور شوي دي، دوه ملاقاتونه شوي دي چې په دویم ملاقات کې په دویم دور کې د پی ټی آی مذاکراتي کمیټي حکومت نه دا مطالبه وکړه چې تاسو زموږ ملاقات عمران خان سره وکړئ چې هغه سره موږ د مذاکراتو حواله سره تفصیلی خبره وکړو، یو غټ تفصیلی ملاقات زموږ عمران خان سره وکړي. نو حکومت هغه ټیم وی سید موږ برستاسو ملاقات کو واده ور سره وکا، خو بیا حکومت د عمران خان دغه ملاقات د عمران خان مذاکراتي کمیټي سره نه دی کړي. نو په دې وجه باندې اوس عمران خان مذاکراتي کمیټي سره ملاقات نه بغیر خپل ټیم ته خپل مذاکراتي کمیټي ته دوه مطالبات خل چې دا دوه مطالبات تاسو د حکومت نو کوي، ملاقات نو شو خو د ما چې کوم دوه مطالبې دی هغه دادي. نو منې چې کوم مطالبات هغه دا چې ټول سیاسي قیدیان چې څومره هم د پی ټی آی قیدیان دي ادر هاشي کارکونان دی او لیډرشپ ته ایله درې هاي ورکړل شي. اور دویمه کوم مطالبه دا غدار چې 9 مئی او 26 نومبر باندې دی حاضر سرویس ججز یو مشتمل یو جوډیشل کمیشن جوړ شي او هغه د مکمل پاغه باندې انویسټیګیشن تحقیقات وکړي. دا مطالبات حکومت د پی ټی آی مذاکراتي کمیټې نه تحریری غوښتیو چې تاسو کوم مطالبات ته موږ ریټن فارم کرا کوي. نو عمران خان اوس خپل مذاکراتي کمیټې له حکم وکړو چې دا دوه مطالبات ول په ریټن فارم کې ورکړي زما تاسو له اجازه ته چونکه ملاقات نو شو، د ملاقات نه بغیر هم دغه دوه مذاکرات عمران خان حکومت ته تحریری فارم کې پیش کړل.